ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد زمان محترم سلسلة عادي نقشبندی سره نسبت لرونکو و د الله تعالی په محبت کې د الله ذکر لپاره مختلف محلونه تشریف راوړونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې رمضان مبارک را نږدې دی او زموږ په دې کوجه کې به دا نن د جمعې شپې دا اخري مجلس شي را روانې جمعې شپې ته ولا ډومبۍ روژه وي او لا به د ډومبۍ روژې شپه وي 23 مارچ باندې روان زیارت دی او لا به ډومبۍ روژه شي لا به جمعې د روژې شپه وي نو بیا به رمضان مبارک کې زموږ ستاسو تراونه پس تقریبا 40 منټ پس تراونه 3 په پس تقریبا نو بیا هر شپه دا مجلس کوم چې د جمعې په شپه وي انشاءالله الله دې په رمضان کې موږ تاسو ټولو ته باقاعدګۍ سره د ذکر په مجلس کې د حاضرۍ سعادت او توفیق نصیب کړي مبارک میاشت ده او الله تبارک وتعالى پکې د فرض ثواب په او یو باندې ورکړي یو فرض مسجد شکو کې نه هغه ته د څو منځونو ثواب ملایي دا یو منځونو ثواب ملایي په رمضان کې او چې یو نفل څوک ادا کړي نو هغه ته په نفل باندې د فرض او ثواب ملایي او نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې کې شپه چې هغه د زره میاشتو نه بهتره ده والله تعالی فرمایي چې انا انزلناه فی ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر د قدر شپه هغه د زره میاشتو نه بهتره ده او نبی علیہ السلام په اکثر احادیث کې دا دي چې دا رمضان مبارک په میاشت کې د شپه او په اکثر احادیث کې دا هم دي چې دا په آخري عشره کې ده الله دې په دې میاشت کې موږ تاسو د غفلت نه وساتي او بل حدیث مبارک دی چې الله تعالی د رمضان په ټوله میاشت کې د جنت دروازې کلاو کړي او د دوزخ دروازې بند کړي او بل حدیث مبارک دی چې عام ورځ کې الله تعالی د درنه د پښمنی په ټیم کې د تهجد په ټیم کې د شپې په آخري حصہ کې आवाज کیږي د الله د درنه چې زمانہ اوغواړي چې زما سوال پورا کوم مصیبت زده دي سوال کې چې مصیبت درکوم مغفرت طلبګار دی مغفرت وغواړي چې زه وبخم حاجتمند دی خپل حاجت وغواړي چې زه وبخم دا عام ورځ کې صرف د تهجد په ټیم کې د خدای پاک د درنه د आवाज کیږي او پر د رمضان مبارک په هر شپه کې تمام شپه داسې आवाज کیږي تمام شپه دا بل فضیلت د رمضان چې ټول شپه د ماښام د نور پریوتونه تر سحر اذان پورې الله د درنه आवाज کیږي چې وغواړي چې زه درکوم وغواړي چې زه درکوم چې بیا دې موږ تاسو معرفت وړ راکې به کنه به راکې چې ټول شپه موږ تاسو الله تعالی نه سټي موږ سوال کوو ان شاء الله الله به قبول اذا الله محبت ورنو الله به راکې ان شاء الله او چې څه قسم ضرورت غواړو د دنیا او د آخرت وي الله تعالی به موږ تاسو سره کوي موږ متن خپل دوستي غواړو چې الله خپل دوستي او خپل قرب راته نصیب
الله تعالی همیشه د پر تخپل قرب نصیب کړي. الله دې مونږ تاسو ته تخپل قرب نصیب. دا د الله قرب دې چې تاسو دلته راغلي ناسي. دا الله پاک تاسو راوستي. الله تعالی قرب دې تاسو چې دلته ناسي نو الله دې مونږ تاسو همیشه د پر خپل قرب نصیب. قرب وای نزدېکت ته الله دې مونږ تاسو خپل ځان ته نږدې کړي. نو دا بل فضیلت شو د رمضان. او بل فضیلت دا دی چې الله تعالی هر ماښام د روژه ماتي په ټیم کې 10 لکه دوزخیان دا د دوزخ نه ازادوي. هر ماښام 10 لک جهنمیان د هر ماښام د دوزخ نه د ازادۍ فیصله فرمایي الله تعالی. او بل فضیلت دا دی چې الله تعالی چې کوم فرشتي الله ته زیاتې نږدې دي د الله عرش اوچت کړی د عرش اوچتونکو فرشتو ته الله تعالی وایي چې تاسو خپل خپل تسبیحات پرېږدئ او د روژهدارو په دعا باندې آمین وایي. د روژهدارو په دعا باندې د الله د عرش فرشتې هغه آمین وایي. او الله تعالی رحمتونه د باران د شیبو په شان دی ورېږي چې چا د دې میاشتې قدر وکړو نو هغه ته محسوس کېږي. په عباداتو کې لذت ملاویږي، په تهجد کې، په سجدو کې، په تلاوت کې، په ذکر اذکار کې. او د الله تعالی برکتونه انسان ته محسوس کېږي، باقاعده انسان ته محسوس کېږي رحمتونه د دې میاشتې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان لله نفحات فی الدهر فتعرضوا لها. په دې زمانه کې یو وخت داسې راځي چې په هغې کې د الله تعالی د رحمت خاص جمکې چې دی نو هغه بندګانو باندې راورېږي. تاسو د دغه خاصو جمکو د رحمت جستجو او تلاش وکړئ. دغه خاص جمکې د رحمت د رمضان په میاشت کې هسې ټول کال کې بعضې اوقات داسې چې هغه ډېر مبارک وي. او د رمضان په ټوله میاشت یو لمحه او یو منټ او یو سیکنډ ډېر قیمتي دي. الله دې موږ تاسو د دې میاشتې قدر نصیب کړي. متوجه یې ما ته کودی چې په مدد یې غږ ونه کړو. ما ته متوجه یې کودی چې په مدد یې اوس هم پوه نه شو. ښه جي یو کار به دا کوو انشاءالله چې الله پاک فرضو باندې څو فرضو ثواب ورکوي وایي که دا یو کار به دا کوو چې انشاءالله فرض مونځ چې دی به جمع سره کوو انشاءالله. ټوله میاشت به انشاءالله دا به اوس نه نیت کوو چې یو مونځ مونږ نه بغیر د جمع رانیشي انشاءالله. صحیح دی جي. بل کار به دا کوو انشاءالله چې ټوله میاشت مونږ تاسو تراویح وکړو انشاءالله. او په تراویح کې د قرآن پاک ختم هم واورو انشاءالله. که لنډ یو کوو چې خامخا یو ختم وکړو. رمضان کې تراویح ځان ته سنت مؤکد دي او ختم په تراویح کې ځان ته سنت مؤکد دي. تراویح ځان ته سنت مؤکد دي او ختم ځان ته سنت مؤکد. که چا تراویح کې او ختم د قرآن په تراویح کې ونه کړو نو دنه یو سنت مؤکد ادا کړو بل سنت مؤکد ته نه پاتې شو. چې مونږ تاسو تراویح ټوله میاشت وکړو پکې یو ځل ختم هم واورو انشاءالله. او چې ختم کړو نه انشاءالله یو رکوع هم لړه نشي. یو کس امام لګیا دی تلاوت کوي، یو کس نیت نه لري تړلی، کوم تلاوت چې د ده نه لاړو نو د ده ختم نیمګړی شو. هغه دی اسې ولاړ دی صفونو شاته او که ناست دی پوه شي او که چرادام ځای کې دی او که په استنجاخانه کې دی خو چې کوم ایتونه ستا نه لاړل نو ستا ختم نیمګړی پاتې. سنت مؤکد دی هغه نیمګړی پاتې چې یو آیت انشاءالله زموږ ستاسو نه لاړ نه شي انشاءالله. بل به دا قصد کوو انشاءالله چې تراویح هم ټوله میاشت کوو ختم به پکې اورو انشاءالله. او بل دا قصد کوي انشاءالله چې اخیری عشره اعتکاف انشاءالله. اخیری عشره اعتکاف نبی علیہ السلام ټول عمر کړی دی، ټول عمر او په کوم چې عمر اخیری کال او په هغه کال باندې شل ورځې 2 عشره اعتکاف کړی. چې اخیری اعتکاف اخیری 10 ورځې انشاءالله اعتکاف ته اوس نه خپل تقاضې مخکې رسو او خبردای چې دلته کېنئ انشاءالله. تېر کال هم دلته کې اکثر ملګري ناستو اجتماعي اصلاحي اعتکاف وي چې کوم ملګري ناستو د هغوی نه بیا تاسو تپوس وکړئ چې د هغوی څومره فایده شي او مسایل به یې زده کړئ انشاءالله. د مونځ فرایض، مستحبات، د اودس چادم فرایض، د جنازې سبق، نور ډېر څیزونه به یې زده کړئ انشاءالله. بل دا دی چې باقاعدګۍ سره به دلته کې اجتماعي مراقبه کې شرکت کوئ 2 ټیمه انشاءالله. 2 ټیمه نه بلکې 3 ټیمه به شرکت کوئ انشاءالله. د شپې ټوله شپه به معمولات انشاءالله او سهار اشراق نه پس به اودۀ کېدل انشاءالله. او زمونږ به ټوله میاشت دا ترتیب وي انشاءالله چې تراویح نه پس به مونږ تاسو دا د جمعې شپې دا مجلس هره شپه وي انشاءالله. ختم خواجهګان وي، بیا به مراقبه وي او بیا به ذکر جهري وي لغونتې انشاءالله. او بیا به انفرادي اعمال تلاوت به وي، نوافل به وي، تهجد به وي انشاءالله، صلات تسبیح وي، دا به هره شپه انشاءالله.
او بیا به آخري چې اذان ته یو غنټه پاتې شي بیا به اجتماعي مراقبه وي او اجتماعي دعا وي ان شاء الله. دا به زموږ ارش په ترتیب ان شاء الله. چې کوم ملګري راتلی شي نو کوشش وکړو چې هر شپه راځو ان شاء الله. او بیا سحر چې دی نو ځان ته ترتیب برابر کړو. او پاکستانو کې بیا په رمضان کې موږ خوب سخو سحر ټیم کې وکړو، بیا غرمې وکړو. چې کوم ملګري فارغ دی هغه تر ماسپښینه پورې خوب کولی شي. چې بل دا قصد وکړو ان شاء الله چې معمولات کې به شرکت کوو ان شاء الله. معمولات کې به ان شاء الله شرکت کوو. بل د اخري عشرې د اعتکاف اجتماعي اعتکاف لپاره ان شاء الله په دې ځای کې دلته په جمعات کې زموږ سره اجتماعي اصلاحي اعتکاف کې ان شاء الله شرکت وکړو اخري. او رمضان کې به ان شاء الله هر شپه ترتیبي دا واعظ او دا خبره تر د ترتیب بني صرف معمولات کوي ان شاء الله. تراونه پس به ان شاء الله صرف معمولات. او دا مجلس د جمعې شپې دا مجلس به ان شاء الله د اختر نه پس یو دغه مجلس په هر شپه په رمضان کې الله دې موږ تاسو ته توفیق د حاضرۍ نصیب فرمایي. مبارک میاشت الله تعالی موږ تاسو ته قدر او توفیق نصیب کړي. الله تعالی دې ټول میاشت موږ تاسو ته د روزو نیولو توفیق نصیب. الله مې دا عارضونه بیماریونه مشکلاتونه محفوظ وساتي. الله تعالی دې په دې میاشت موږ ته ډېر عبادت او ډېر تلاوت او د ډېر نوافل هر شپه او هر ورځ د صلات تسبیح توفیق دې الله تعالی موږ تاسو ته نصیب کړي. او رحمتونه عام بندگان زړونه الله تعالی ته متوجي چې بیا چا بیعت کړي دی او هغه لږ الله ته توجه کوي او الله تعالی رحمتونه بدر باندې ان شاء الله د باران په شان راوړيږي ان شاء الله. ملګری په خپل لطائف باندې خصوصي توجه چې رمضان کې تقریبا لږ ورځې مراقبه وکړه او لطائف جاری شو نو بیا د لطیفه بدله کې ان شاء الله نوې لطیفه دي شروع او چې چا نه هغه کړي نو هغه ټول رمضان کې په زړه لطیفه باندې مهنت وکړي ان شاء الله. نو ډېر زیاته ترقی الله تعالی ورته نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ته ظاهري او باطني هر قسمه ترقی نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته استقامت نصیب کړي. واخر دعوانا